بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل فون متعلق 14 نمبر مسله ده. مسله ډیره اهمه او ډیره لازمي مسله ده. یو چا پوښتنه کړې ده چې د لمانځه په دوران کې کله کله پر موبایل باندې ګنټۍ راسي او ګنټۍ داسې ګنټۍ وي چې په ټول مسجد کې شور او غوغا جوړه کړي. نو اکثره خلک په جیبو کې لاس وهي، نو هغه د ګنټۍ بندولو کوشش کوي او اکثره خلک بیا موبایل د جیبه سره وباسي او د موبایل ګنټۍ بندوي. ځینې خلک بیا داسې وي چې هغه بالکل د موبایل ګنټۍ نه بندوي، موبایل پر خپل حال باندې ایله کړی وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې د ګنټۍ د بندولو صحیح طریقه څه ده؟ یعنی چې د لمانځه په دوران کې کله ټلیفون راسي نو د ګنټۍ بندولو صحیح طریقه څه ده؟ یعنی دغه رقم طریقه چې په هغه سره لمونځ فاسد نشي. او کچیرې دویمه پوښتنه، کچیرې یو سړی په جیب لاس نه باسي او د موبایل ګنټۍ بند کړي، یا موبایل راوباسي او د موبایل ګنټۍ بند کړي، نو په دې صورت کې آیا د ده لمونځ فاسدیږي او که نه فاسدیږي؟ درېمه پوښتنه، کله کله سړي ته په یو رکن کې، یعنی د لمانځه په یو رکن کې، په قیامه کې یا خالی په رکوع کې یا خالی په سجده کې بار بار د موبایل ګنټۍ راځي او دغه سړی بار بار د موبایل ګنټۍ بندوي، نو په دې صورت کې د ده لمونځ څنګه دی؟ الجواب بتوفیق الله تعالی. ګورئ، اوله خبره خو دا ده چې لمانځه ته تر تللو درمخه باید سړی خپل موبایلان بند کړي. که چیرې سړی خپل موبایل نه بندوي نو بیا باید پر سایلنټ باندې ودروي. اکثره وخت په مسجدونو کې دغه مسله پیښه وي چې کله ګنټۍ را روانه وي د لمانځه په مابینځ کې، کله بل شی وي، کله کله خو اکثره خلکو پر خپل موبایل باندې داسې ناولده ګنټۍ لګولې وي چې هغه بالکل د مسجد او دغه د لمانځه سره ډیر نامناسبه وي او ډیر لیرې وي جنې دا ګنټیانې، نو بیا ډیره غټه بې عزتي جوړیږي. نو باید سړی د خپل لمانځه د بچاوېدلو دپاره او دغه رقم د نور خلکو د لمانځه د بچاولو دپاره د مسجد ته تر تلو درمخه خپل موبایلان بند کړي یا هغه پر سایلنټ باندې ودروي، نو کیسه به اسانه وي. اما که بیا هم چیرې یو سړي خپل موبایل نه دی بند کړی یا خپل موبایل پر سایلنټ باندې نه دی درولی، اوس د لمانځه په دوران کې دله پر ټلیفون باندې ګنټیانې را روانې دي، نو اوس به دی څه کوي؟ په دې کې خو ځینې خلک دومره ناسوچه او دومره بې فکره خلک وي چې هغه پر خپل لمانځه باندې ولاړ وي، یعنی دی دغه عمل یو قسم بزرګي بولي. دی پر لمانځه باندې ولاړ دی دا وایي چې زما لمونځ خراب نشي، نو د موبایل ګنټۍ د هغسې سټارټ وي او دی هغه نه بندوي. نو دا ډیر ناوړه او ډیر غلط عمل دی. ته د دې خیال ساتي چې زه د موبایل ګنټۍ بنده کړم، په جیب لاس نه باسم یا موبایل راوباسم، په دې سره زما لمونځ خرابیږي. د دې وجې ته د موبایل ګنټۍ نه بندوي، لیکن تا د ګور د مسلمانانو لمونځ ور خراب کړي. په مسجد کې چې څونه خلک ولاړ دي د ګور د لمونځ تا ور خراب کړي. ستا د ګنټۍ په وجې سره د دوی خشوع، د دوی خضوع، د دوی چې کومه توجه ده هغه ګره ختمه شوله، د دې ګناهګره ستا په غاړه ده. نو دا خبره خو بالکل نامناسبه ده چې سړی د موبایل ګنټۍ نه بندوي. د موبایل ګنټۍ بندول پکار دی د لمانځه په دوران کې، بالکل بندول پکار دی. اوس د دې صحیح طریقه څه ده؟ د دې صحیح طریقه دغه ده چې سړی په دغه طریقه سره د موبایل ګنټۍ بنده کړي چې په هغه سره عمل قلیل راسي لیکن عمل کثیر را نسي. یعنی په جیب د لاس نه راباسي، هلته دې بټن وروي د موبایل ګنټۍ دې بنده کړي، یا د جیب د باندې د موبایل بټن وروي چې په هغه سره د موبایل ګنټۍ بندیږي، د موبایل ګنټۍ دې ور بنده کړي. نو دې ته عمل قلیل وایي، یعنی کم عمل، په دې سره چې دی لمونځ نه فاسدیږي. اما د موبایل ګنټۍ هم بنده شوله، د نورو خلکو لمونځونه هم بچاو شوله او د ده لمونځ هم بچاو شوله. شامي کې لیکلي دي 2 نمبر جلد صفحه نمبر 285 د عمل قلیل او د عمل کثیر په حواله سره ان كل عمل
کثیر فهو مفسد، یعنی هر عمل کثیر هغه د لمانځه دپاره مفسد دی، یعنی هغه سره لمونځ فاسدیږي. مختلفي واتفقوا على ان الكثير، یعنی علماو پر دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې عمل کثیر یعنی زیات عمل په لمانځه کې کول مفسدون، دا د لمانځه لپاره مفسد دی، لمونځ فاسدی. والقلیل لا، لیکن عمل قلیل یعنی کم عمل دا لمونځ نه فاسدی. اوس عمل قلیل چی شته وای او عمل کثیر چی شته وای، دا انشاءالله زه په آخر کې تاسو ته درښیم. لامکان التحرز عن الكثير دون القلیل، عمل قلیل په دغه وجه سره لمونځ نه فاسدی ځکه چې د عمل قلیل څخه ځان ساتل دا ناممکنه ده. سړی د عمل قلیل څخه ځان نه ساتلی، کم عمل یعنی په لمانځه کې دې دا ځای خارش وکړي یا کای وکړه تا وګوروئ یا دې ژیره وګوروله یو وار یا بل داسې څه دې وکړل، خپل انسان دې په لمانځه کې لمون چپه وي، لمون یې برابره کړله، نو دا دې ته عمل قلیل وایي. په دې سره لمونځ نه خرابېږي، لمونځ نه فاسدېږي ځکه چې د دې څخه تحرز یعنی سړی بچاوېدلی نشي. دا خو یوه خبره، دا د موبایل د ګنټۍ د بندولو طریقه سوله چې باید سړی په جیب لاسونه باسي یا د جیب د باندې دغه ګنټۍ بنده کړي. اما د موبایل رایستل د باندې دا صحیح عمل نه دی. که چیرې یو سړی د موبایل ګنټۍ وربنده کړي په جیب کې دننه، نو دې ته عمل قلیل وایي، په دې سره د ده لمونځ نه خرابېږي. اما که چیرې یو سړی د خپل جیبه څخه موبایل راوباسي او په لاس کې ونیسي، د هغه بعد ګنټۍ وربنده کړي، نو دې ته عمل کثیر وایي، په دې وجه سره د ده لمونځ خرابېږي یعنی فاسدېږي. موبایل د جیبه سره ایستل دا جایز نه دی بالکل. سلام دې وګرځي، د هغه بعد یې موبایل راوباسي او د موبایل ګنټۍ وربنده کړي، بیرته دې نیت وتړي د سره چې هر څومره رکعتونه د امام صاحب جنې تېر سوي دي هغه دې بیرته راوګرځوي. لیکن په دا سره د ده لمونځ خرابېږي، لمونځ اعاده غواړي. دا خو دوې مسلې سوې. درېیمه مسله، که چیرې سړي ته په لمانځه کې بار بار ګنټیانې راځي او دی بار بار موبایل بندوي، نو آیا د ده لمونځ فاسد دی او که نه دی فاسد؟ یعنی په یو رکن کې یو سړي ته 3-4 وارې ګنټۍ راغلې، یو رکن مطلب په ولاړه کې یا په رکوع کې، خالي په رکوع کې دله 3 واره ګنټۍ راغلې د بندي کې، یا خالي په سجده کې، نو د دې حکم څه دی؟ ګوره، عمل کثیر کول په یو رکن کې په دې سره لمونځ فاسدېږي. یعنی که چیرې تاله په یو رکن کې، یو رکن دا معنی خالي په ولاړه کې 3 واره تاله پرلپسې ګنټیانې راغلې او تا 3 واره پرلپسې بندې کړې، په جیب دې لاس نه باسي، بنده دې کړله، بیا ګنټۍ راغله، بیا دې لاس نه باسي، بنده دې کړله، بیا ګنټۍ راغله، بیا دې، او دا کار پرلپسې وسولو په یو رکن کې، نو په دې سره ستا لمونځ فاسدېږي ځکه دا عمل کثیر سولو. نو چې عمل کثیر سولو په دې سره د لمونځ فاسد دی. اما که چیرې په یو رکن کې یعنې خالي په ولاړه کې یا خالي په رکوع کې یا خالي په سجده کې یا خالي په اتحیات کې تاله پرلپسې 3 واره یا تر 3 واره څخه زیات ګنټۍ نه ده راغلې، تا 3 واره پرلپسې خپل موبایل نه دی بند کړی، یو وار یا 2 واره دی بند کړی دی په یو رکن کې دننه، نو بیا دې ته عمل قلیل وایي، نو په دې سره بیا لمونځ نه فاسدېږي.